اسسټنټ کمشنر تنگي علي رضا د تحصیل تنگي عوامو د پاره د روجې په مبارک میاشت کې د سرکاري نرخنامې نخوم په کم نرخ د سستا بازار انعقاد اعلان وکړو او د بازار مشرانو ته نوې نرخنامې حواله کړې. په دغه موقع د غریب اواز صدر امجد علي زیور او د بازار مشرانو وویل نن چې دا کم میټینګ اسسټنټ کمشنر تنگي علي رضا صاحب او ټیوار صاحب تنگي چې د تنگي مشران د بازار مشران راټول کړیو او هغوی اسسټنټ کمشنر صاحب په موږ باندې دا زور راوړه چې په تنگي کې به یو سستا بازار لګي. نو موږ خو چونکې هغې سره ایګري نو ځکه چې دا ریټونه ډېر کم دي، خو بیا د علي رضا صاحب زموږ اسسټنټ کمشنر صاحب چې کم دی نو دا یو ډېر محترم او یو ډېر ښه انسان دی. نو هغه سره موږ د خپل جیب په خپل پاکټ منی د خسارې نه سستا بازار کې 30 سیزه چې کوم دي نو هغه 30 سیزو لیست یې موږ له راکړی او په هغې کې 14 سیزونه چې زه امجد علي زیور د غریب اواز صدر یم او زما خپل د یو کریاني دکان هم دی نو 14 سیزه تعلق ما سره لري چې په هغې کې آټا دوی سرکاري نرخ چې کم دی نو 280 روپۍ ورکړی دی او بیا به سستا بازار کې په 280 روپۍ ملاویږي. چینی دوی 65 روپے کیلو چې کم عام ریټ دی نو به په 55 روپے کیلو ملاویږي او گی شمع چې کم 165 روپے ریټ دی نو به په 155 روپے ملاویږي. داسې چاول سیلا په 135 روپو نه به هغه موږ په 120 روپے خرڅو. نو هغوی به خپل ډیټیل چې کم دی هغوی به چاټونه زمونږ په دکانونو باندې او زمونږ د دکانونو نگرانی بم کوي. سستا بازار ریټ چې کم دی نو هغه به انشاءالله زما په دکان کې د پلان غار پاډه کې او که دوی چرته بل ځای سټال لګی نو انشاءالله دا 6 سیزونه 14 سیزونه چې نو دا به زه دوی ته مهیا کوم او د دوی په سستا بازار چې دوی کم ریټ وي نو په هغې به انشاءالله مونږ خرڅو. خو زه یو ځل بیا هم دا وایم چې دې کې دکه زمونږ تاوان دی او خیر دی په نظرثاني دی وکړي شي دا موږ سپیشل چې کم دی دا ریټ ته علي رضا صاحب جو اسسټنټ کمشنر تنگي دی دا هغه دپاره چې دی نو موږ نن په ځان باندې ومنه چې هغه یو ډېر محترم او یو ډېر ښه سړی دی. نو وروره زه نن بیا دا په دعوې سره ویم چې نن ما دا ساین کړه او چې دا سستا بازار زما دکان د پلان غار پاډه کې دی راتلی شي او د سستا بازار په نرخ د سرکاري ریټ نه کم په سستا بازار په ریټ باندې زما په دکان کې دا سودا اغشتې شي. بس دغه خبرې دي ان شاء الله تعالی او په دغه سرکاري نرخ به خرڅو او چا سره به ظلم زیاتې نه کو او ټولو ته به دا هدایت وکړو د اے سی صاحب د طرفه او د ټول سټاف د طرفه. دا ډېر ښه افسران دي، ډېر ښه خلک دي او مونږ یې روغ غوښتو. دا صدران صاحبان هم ناست دي او دوی هم خپلې خبرې اترې وکړي او انشاءالله چا سره به هم ظلم زیاتې نه. ټولو نه مخکې زه اے صاحب شکریه ادا کوم چې هغې موږ راوغوښتې میټینګ دپاره سسته بازار یې ولګو د تنګي غریبو عوامو دپاره چې غریبانو ته په هغې کې ارزان سوداګانې میلاویږي. نو دې په دغه کې موږ د اے صاحب ډېر شکرګزار یو او د خپل ملګرو هم ډېر شکرګزار یو چې دوی په اوس نه عهد وکړو چې انشاءالله موږ په سرکاري ریټ نه کم په سسته بازار کې سودا خرڅو. موږ د خپل اے سی صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ د تنګي د غریب ولس لپاره یو سسته بازار لګوي چې یاره په هغې کې به غریب سړي ته د سرکاري نرخنامې نه 100 روپۍ ارزان سیز میلاویږي. امجد ورور وویل چې په خپل دکان کې به زه انشاءالله دا 14 سیزه ارزان ورکوم. دغسې نور دکاندارانو ته موږ دا خواست کوو چې یاره د غریبو سره ګزاره وکړئ په دې میاشت کې د رمضان میاشت ته دواګانې به ته کړي د دې اجر به له خدای درکوي. ټول بازار والا څونه دکاندار چې دي دا یو میاشت په تاسو ډېر ناکام کوئ د اے سی صاحب دغه نه او کومې نرخنامې چې تاسو له موږ د دې روژې د میاشتې درکوو نو مهرباني وکړئ چې دا ریټونه کم موږ درکړل په دې باندې به د خپل څیزونه ټول ورکوئ. دا یو میاشت ته دې که خیر دی که تاسو تاوان هم وکړو نو د اے سی صاحب د کبله تاسو مهرباني وکړئ چې دا کمې نرخنامې هم درکړي په دې ریټ باندې. هر یو دکاندار له پکار دی دا نه چېرې دا غریب دی او دا مالدار دی ټول د اخلاص وکړئ او په دې نرخنامو باندې دا سیزونه خلکو له ورکوي. دا اسسٹنٹ کمشنر علی رضا خم په خپلو خبرو کې وویل آج کی اس میٹنگ کے انعقاد کا مقصد یہ تھا چونکہ رمضان کی آمد آ رہی ہے اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم پورے سال کی کمائی کر سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ آخروی اعتبار سے. تو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جناب ڈی سی صاحب کی طرف سے یہ خصوصی ہدایات تھیں کہ آپ تاجران کے ساتھ ایک میٹنگ کریں جس میں ایک سستے بازار کا قیام عمل میں لایا جا سکے.
अगरचे इसमें हुकूमती तरफ से हमारे साथ कोई इमदाद नहीं थी, ये इनके साथ रिक्वेस्ट ही हमने की, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी पूरी बात को इन्होंने न सिर्फ माना बल्कि चरसदा में, तहसील चरसदा में जो निरखनामा खुसूसी इस सस्ता बाज़ार के हवाले से हुआ, उसमें से मज़ीद 4 चीज़ों का रेट इन्होंने इंतहाई ज़्यादा कम किया। और इस सस्ते बाज़ार का इनेकाद हमारा तंगी मोड़ नज़द तहसील सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग होगा। लेकिन अमजद ख़ान का मैं खुसूसी मशकूर हूँ, इन्होंने कहा कि मेरी दुकान पे भी ये चीज़ होगी, उसकी भी आप इश्तिहार वग़ैरह या वो करेंगे और वहाँ पर हर शख्स को इसी रेट के मुताबिक सामान मिलेगा रमज़ान के दौरान। هغوی زیاته کړه چې موږ عوامو ته ریلیف ورکول غواړو او ټولو دکاندارانو ته درخواست دی چې خپلې نرخنامې په دکانونو کې ولګوي او د هغې مطابق خپلې سوداګانې خرڅوي او زموږ سره په دې کې تعاون وکړي. محمد صدیق، هشت نگر نیوز، تنگی.